د دیوبند نقشہ چا چولے کے دا جناب محمد رسول اللہ چولے د شپې براغه او ول به دا دیوال داسې کې دی دا داسې کې دی علما لیکي چې په خدای قسم چې سار به مونږ وکړه د پیغمبر قدمونه بالته دیوبند یو قلا جوړه و په هندستان کې د لندن د وشتو د پاره پاکستان خو د دیوبند علماو جوړ کړي دي نن د پاکستان تالی سټو د انګريز پر کټو د دیوبند مليانو ته وی چې دا هندو مزاج خلک دي او دا د نجریه پاکستان خلاف دي نجریه پاکستان دلته یو چیف منسٹرو قیوم خان نامه و زه یو کال قید کړم ما لاړو جنازه مې وکړه چا چې زنی ولیم ټول غرق قیوم خان علماء دیوبند تبوی چې دا د نظریه پاکستان خلاف دي نو ماوی چې نظریه پاکستان خو تاسو په خپل ویلي چې لا اله الا الله دا نو د لا اله الا الله خلاف تاسو یې کوم نو زما عزیزانو وخت کم دی خبره درته ډېرې نه کوم خو چې دا څومره درته ولاړ یې دا ټول د دې علاقې ووټران ټول ته خو پاس نه پاس او درېګا د تو ګورئ وایا خدای به زما د دې قوم ترمنځ په زور وای چې زما ټوله پالیسی به د جمعیت وي او په اسمبلی کې به زما لویا جګړه چې دغه د دین او د اسلام د پاره او د قوم د مفادو د پاره وي ٹھیک شو خدای ستاسو د ترمنځ عزت بارم اوس که تاسو په ایماندارۍ به دله ووټ ورکوئ نو لاس اوچت کوي عزیزانو یو خبر واورئ دا د پښتو علاقه ده ټول زمونږ رونه دي خاره او پښتون سوال پکې نشتا خاره او پښتون ټول یو اولاد آدم دي خاریان زمونږ رونه دي مونږ دا غیرونه یو ا زمونږ محترم دي مونږ دا غي محترم یو د خزو الیکشن مونږ نه کو کدی کولو بیا مونږ هم کو ٹھیک شو خبره کله خزو الیکشن ولار کینډیډیټان چې څومره دي دوی دا منله چې د خزو الیکشن نکو او زنانه نه راو باسو زمون کینډیډیټ به ټولو نه مخ کې ورته دسخط کوي او که بیا مجبوری وا نو بیا به دویم کوي ٹھیک شو جی دعا وکړئ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي په اخلاص دعا وکړئ چې یا الله دې ملک ته خیر پېښ کړي خدای دې ملک د خیر او د سکون اسه ورکړي خدای د کل غریبانو په حال باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی یو اعلان ووري اوس مونږ په جلوس په شکل حاجی غلام علي کور ته وځو او یو بل اعلان ووري نن ماسوتن مانځنه پس مال منډه چوک کې جمعیت علماء اسلام طرفه عمدہ شان یو عظیم الشان جلسه وکیږي پرې جلسه کې حضرت مولانا عبدالمجید ندیم صاحب تقریر کوي یو आवाज یو قوت یو आवाज یو قوت یو आवाज یو قوت